عرض می دا کول زما عزتمندو چې ایمان په ځان باندې دا ټول احکام منل زبدا کوم التزام الطاعه میں اللہ کی تابعداری اور اللہ کے رسول کی تابعداری اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں زب خپل ځان باندې لازموم چې زبدا الله او د الله د رسول اطاعت کوم دې ته ویل کېږي ایمان کچره په یو حکم کې د الله او د الله د رسول اطاعت اغنی نو دا ایمان نه دی ها دومره دا چې سړی ته بعضی مسلمانان بداسي هغه ته به تفصیل نه معلوم تفصیل به ته نه معلوم علم او جهل په دې بنیاد باندې فرق دی یو عالم دی هغه ته د تفصیل د احکام معلوم دی ایو عامی مسلمان دی هغه ته هغه تفصیل نه دی معلوم مؤمن دی هغه د جهالت د وجه نه یو سړی کافر کیږي نه چې هغه ته پته ني چې ته تاسو کې هغه ما ته پته نشته هغه به دا فتوا نه لګي چې دا کفر ته وګوري هغه ایمان مې پته راته نشته چې کوم سيزونه تفصیلی دي هغه باندې تفصیلی ایمان چې کوم اجمالی دي هغه باندې اجمالی ایمان دا ضروری دی د انبیاء کرام مبارک معلومات یو تا تشتره بل مسلمان ته نشته تفصیلی معلومات خو هغه دا وایي چې زه ټول پیغمبران چې الله جوړ کړی دی هغه منم چې شیطان څوک پیغمبر جوړ کړی لکه کذاب او دجال هغه نه چې الله کوم پیغمبران جوړ کړی دی هغه ټول منم دا مؤمن دی اگر کده ته داغه تفصیلی معلومات نه چې کله وته وشو تفصیلی معلوم علم وترالو مثلا موسی علی السلام پیجنی پنوم سره چې د موسی علی السلام په زمانه کې د الله دشمن یو کافر فرعون او دغه سره مقابله راغلی و اوس په دا ایمان فرض دی مخکې وته پته نه ووس وته پته ولګي د اوس په باندې دا ایمان فرض نو زما عزت مندو د ایمان حفاظت هغه انتهایی ضروری ایمان ته خطره پس سره رسیږي د ایمان منافق کارونو سره معصیات سره د ګناه ارتکاب سره او په دین پورې خندا او ټټوب سره فورن ایمان سلب کیږي او معصیت او د ګناه ارتکاب سره ایمان په خطر کې بروزي ایمان ته قوت او طاقت او تقویت او مضبوطیا پس سره رسی د الله جل شانه طاعت او عبادت سره چې څومره سړی د الله جل شانه طاعت کې بندګۍ کې د الله د رسول په اطاعت کې او د غي په ارشادات او منلو کې مخکې کېږي دومره د ایمان مضبوطی طاعت سره مزونه کوي فرض ایمان مضبوطیږي د فرض نه علاوه نوافل کوي ایمان مضبوطیږي زکات ور کوي ایمان مضبوطیږي صدقه ور کوي ایمان مضبوطیږي او چې کله پاغه کې پسو پیش کوي ایمان هغه کمزوري کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو کسر ډیر واقعات دی د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو څو واقعات شوي دي قران کریم کې الله پاک فرمایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم जब ये लोग टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया چې کله دا خلک کاږشل په دې کې زیغ پیدا شو صراط مستقیم یې پرېخوا په غلطه لار روان شل ازاغ الله قلوبهم الله جل شانه د دې زړونم کاږ کړل دې نه معلومیږي چې د انسان د بدن د ګناه بیا صادرېدل په ژبه بیا غلط الفاظ ویل په غوږونو باندې بیا غلط اوازونه اوریدل په سترګو باندې بیا غلط لیدل کول یعنی په معصیاتو کې استعمالول په لاس خپو باندې غلط اعمال د ګناه او د معصیت کارونه کول دې سره په زړه باندې اثر پوزي زړه کې تیار راځي زړه کې سختی راځي زړه کې زیغ راځي کوګواله او چې کله زړه کوک شو د دې مطلب دا دی چې ایمانی صفات پاغه کې ختم شول بیا ورو شو دا غینه ایمان هم لاړ شي د معصیات په وجه بیا هغه ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو مسلمان هجرت کو حبشه ته آل تلاړو نو آلته شراب عام شراب سکله کېدل ځکه چې حبشه د کافرو ملکو خو عیسایانو د په شراب او محبت په جوړ کې رالو بیا د غې نه پس کل شروع کل بیا د غې نه پس الیاذ بالله ثم الیاذ بالله د اسلام نه برګشت شو مرتد شو
د شراب اسکل د ګناه د معصیت دی، لیکن د دې ارتکاب کول دې سره په زړه باندې اثر پروزي، زړه کې زیخ کوګواله سختی او تیار راځي، او چې کله سړی بیا دا عمل کوي دا غي اثر په زړه پروزي. چې یو سړی شرابي دی کې دې شي شراب په وجه باندې بیا داغه ایمان سلب شي. یو سړی سودخور دی کې دې شي الله دې مونږ وساتي یو موقع داسې راشي چې د سود په وجه باندې د دنه ایمان سلب شي، خو د باندې خو وحی نه راځي چې ستا ایمان سلب شوی، د ته پته نه ایمان بدلی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا واقع شو، په حبشه کې بیا هغه مړ شو او په هغه ځای کې ښخ شو. او عجیبه دا ده چې داغه بیبي ام حبیبه رضی الله عنها د ابو سفیان لور وه. حبشه بادشاه بیا وروسته مسلمان شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې بیبي د تسلی دپاره د زړه ساتلو دپاره د هغې سره نکاح وکړه. د دې پلار د مکې سردارو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه د حبشې بادشاه راواستلو مدینې منورې ته، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زوجیت ته راله، دا د هغې خوش قسمتي وه او هغه د ټولو مسلمانانو مور جوړه شوه، ام حبیبه رضی الله عنها ام المؤمنین. الله پاک جیسے کوي نو ځکه چې هغه په اسلام باندې پاتې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې واقعات شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو کس واستولو د فلانکۍ قبیلې نه صدقې مال راړه، ورسره خادم واستولو. په لاره کې یو ځای کې دوی زه آرام کوم، خادم ته وی ته ماته خوراک تیار کړه. خادم به ته خوراک تیارولو، د آرام کولو چې پاسېدو هغه تیار کړی نو، هغه موده شوی هلکه خوراک دې تیار کړی دی. وی نه صاحب ما ته هم خوب راغلی و، سترګې را باندې درنې شي، وده شو، دی غوسه شوی دی، په تورې سر ته پرې کو قتل کړو. هغه زمانه کې خو توره او جنگ او چلول او قتلول قبایلو عربو د جاهلیت په زمانه کې دا ډیر زیات د ایمان راړو نفس صحابه کرام په هغې کې د الله او د الله د رسول لپاره فرق پیدا شو. دا قتل روا دی، دا قتل ناروا دی، دا مال غشتل روا دي، دا ناروا دي. نارواونه به داسې ځان بچ کولو چې ډیر سخت به تېرېدل. دلته دنه چې دا عمل وشو د هغې نه پس په زړه کې تیاره راغله. د هلته نه د مدینې په ځای باندې مکې ته لاړو، مکه کې کافر وو، د هغې سره ملګری شو. بیا ها کېده بیا کفر اختیار کو او بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې سپک الفاظ بیانول، بدرت به وي، د اسلام او د مسلمانانو په شان کې به حج بیانوله. دا هغه شی دی چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، چې کله دی کاږه شول نو بیا د دی زړونه م الله کاږه کړل، چې انسان د معصیت ارتکاب برملا کوي او دی د هغې نه مخ ناړی، یو وخت داسې راشي چې د هغه ایمان هغه په دا ولګي. دغه وخت کې د فتنو دور دی، د خپل ایمان حفاظت هغه ډېر ضروری دی. نیک اعمال، نیکو مسلمانانو سره ناست دی، په نیک صحبت کې ناست دی، دا ضروری دی.